نو زه هغه کومه کشاله چې په سواد کې جوړه وه په کالام او اتروړ ترمنځه زه شکریا ادا کوم د دیر د هغې مشرانو چې هغې رالل او هغې د سواد کې د دې پښتنو چې دا ډېره لویه کشاله وه کلونه یې وشو چې دا کشاله روانه وه او نه راغونډېده دا اتیاو کالو مسله وه خو چې د پښتنو مشرانو په خپله یو قدم واغشته نو نن الحمدلله تش د کالام او د اتروړ نه بلکې د ټول سواد ته مبارک چې نن د هغې جرګې کامیابې شوي دي او د هغې ورورولۍ یو واپس بیا بحال شي زه به تاسو ته همدغه یو جواب ورکوم یو ته نشم روچتولی I love you all بچې دا همدغه مینه ده او دا لیونۍ مینه ده چې دا باچا خان او خدای خدمتګارو هغه تسلسل د پښتنو په وجودونو کې ټوکلې ده انشاءالله هم په دې مینه موږ به یو بل ته نسباتو بلکې په عملي قدمونو موږ به تاسو نه ځان قربانو تاسو به د نظریې نه انشاءالله ځان قربانو نن د سیاست په دې ماحول کې چې زه نظر واچوم هغه خلکو چې دوی به اعلانونه کول چې عوامي نیشنل پارټي ختمه کړه هغه خلکو چې هره اربه استعمال شوه په ریاستي توګه جبرونه دې کې د بابړې واقعه دې کې د کیسهخانې واقعه دې کې د بنو واقعه دې کې د ټکر واقعه چې انګریز په دې کوشش شروع شوی دی او بیا رازو نو دهشتګردو په نوم چې زمونږ د نظریې ملګرو سره چې زه نن په سټیج یا په پینډال نظر اچوم د عوامي نیشنل پارټۍ هر کور کنډم دی د عوامي نیشنل پارټۍ په هر کور کې شهیدان دي کو هغه لیډران دي کو هغه ورکران دي او بیا د سوات خاوره خو د دې خبرې گواہی کوي چې دلته د سره وینه د دې نېشنلیانو په دې خاوره کې یو ځای ده دلته امن کو دی دا د دې په وجه دی خلکو وویل عوامي نیشنل پارټي ختموو بیا څه نور روچت شو بوډاګي یو پکې دلته هم داسې لږ ګاونډي راځي هر چا به خپل وزیر اعلی خپل وزیر اعلی هم یاد شي که نه نن ورته وایم چې زه د ولی خان نوسې ستاسو په کور کلي کې لګیا یم روز او شپه ګرځم پارټۍ ته خلک را روان دي په شوق او په مینه را روان دي او په دې سواد کې یا په ټوله پښتونخوا کې چې د چا ارمانو چې عوامي نیشنل پارټي ختمه کړه دا ارمانونه ټولو خلکو قبرونو ته وړي دي دا شته به هم قبرونو ته وړي عوامي نیشنل پارټي چې د عوامو په خوښۍ د پښتون قوم په خوښۍ نو عوامي نیشنل پارټي د دې قام نه دننه جوړه شوې پارټي ده دا نه د چا د پلار په حکم جوړه شوې ده نه د چا د غلامو دپاره جوړه شوې ده دا د دې قام دپاره جوړه ده او چې کلم طاقت د قامي په دې خاوره برې به د یوې جنډې او په دغه سره جنډۍ اب عوامي نیشنل پارټي او کو د بوټانو غلامان راځي کو د پتلون غلام راځي نو په دې فخر کوم چې نه پکې مخکې ومه او کو بیا هم راځي نو دا در سره لوس کوم چې بیا به هم دغه کېنې نظریاتي په سیاست کې زمونږ نقطه دا ده د باچا خان نه پاتې چې موږ یو طاقت منو په دې ځمکه یو طاقت منو هغه طاقت د عوامو طاقت د دې عوامو طاقت دپاره زمونږ مشرانو قربانۍ ورکړي دي د دې عوامو د طاقت دپاره باچا خان او خدای خدمتګارو جیلونه تیر کړي دي بل خوا طبقه هغه دا وایي چې نه طاقت د عوامو نه دی طاقت د طاقتورو دی نو زه ورته دا وایم چې کو د چا په سر ښکري کو هغه هر څه هر څونه د لوی عوام طاقتور دی د عوامو طاقت منو د بل چا طاقت نه منو نه منلی دی او که بیا را سره ګوري بیا به هم را سره وګوري انشاءالله دغه طاقت به ونه منو دلته سیاست او عجیبه قسمت هم دی چې من حیث القوم مسلمانان یو بیا هم سیاست د اسلام په نوم کې من حیث القوم مسلمانان یو د مذهب په نوم والخورو من حیث القوم خدای منو رسول منو د مذهب په جامه کې خلک را پاسي او موږ ته داوان راکړي پښتانه یو خپل قام او خپل خاوره خوښو د پښتونولۍ په جامه کې خلک را پاسي راته چې زمونږ مخالفت دی خپل ملک منو آئین منو قانون منو د پاکستان په وفادارۍ کې راته خلک روچت دا یاد ساته زما د دې ځای دا خبره چې دا زما نه زما د پلار نیکه د خولې خبره ده چې دلته سیاست د اسلام او د کفر جنگ نه دی موږ ټول مسلمانان یو او که څوک وایي نو تاریخ گواه دی
د دې اسلام خدمت چې څونه عوامي نېشنل پارټۍ کړې دی دا کم خلک چې د مذهب په نوم ووټ والي هغوی چېرته عمر کې د مذهب بیا خدمتونه که په دې سوات کې شریعت دی شرعي نظام دی نو ملا درته تش اعلانونه کول او عوامي نېشنل پارټۍ جرګې کړي دي او د جرګو په نتیجه کې سوات لا شریعت او شرعي نظام عدل نن های کورټ دلته راغلی دی ستاسو رونو دلته جنگ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی موږ الحمدلله ټول پاکستانیان یو پاکستان منو خپل ملک منو خپل وطن منو دلته جنگ کو هغه د باچا خان بابا د وخت نه راواله تر دې وخت پورې دی هغه جنگ زمنګ د وسایلو نور اس جنگ نشته زمنګ وسایل چې دا خدای قدرتی منګ له داسې اوپر راکړي دي چې منګ ته ارزان ترینه بجلی جوړي اوس د بجلی حل زمنګ څه دی هغه تاسو تم پته ده هغه منګ تم زمنګ وسایل چې زما خوره تیل روکاږي زما خوره ګیس لري زما خوره مختلف او ډیر بهترین په غرونو کې کانی لري زما خوره نیپرایټ لري زما خوره سوات کرومایټ لري باجوړ نیپرایټ لري دلته یورینیم شته ګران ورونو دا ټول هغه شیزونه دي چې قومونه په ترقی کوي خو زمونږ خوره مالامال د هغې بغیر او هغې باوجود زما بچې د نار وي زما بچې د خپیب لخپی وي زما د بچې د جند ني زما لارې کوڅې د تباه وي زما د سکول د کالج نظام دی ني نن یې درنه قبضه کوي سیکشن 4 په درنه لګوي وجه څه ده په ټول ملک کې دا وجه ده ګران د عوامي نېشنل پارټۍ سیاست کو دا یو نقطه زه هر ځای کې دا وایم کو چېرې دا یو نقطه زه د خپل سیاست نه وکاږم او زه د ریاست سره دا ومنم چې بی ټیک شوه د پښتنو د حق او د جنګ کوونه چې څه ستاسو خوښه ده هغه کوئ بیا نه موږ د هندوستان ایجنټان یو نه د روس ایجنټان یو نه د امریکې ایجنټان یو نه بل څه یو بیا به موږ ټول عمري هر څه د دې په زموږ مني خو چې نه موږ ورته ووایو چې نه اختیار وسایل دا د قام حق دی بیا زه د روس هم ایجنټ یم بیا زه د هندوستان هم ایجنټ یم بیا زه هندو یم کافر هم یم د هر څه ایجنټ یم خدای یاد ساتئ پښتنو چې ایجنټي د چا نه کوو کو ایجنټي کوو تاسو په سوات کې په سیکشن 4 او خفه یې کو خوشحاله یې دا چې کم د موټر وے پہاڑ کې سیکشن 4 کیږي په دې رضا یې کو ناراضا یې ستاسو څنګه چې قبضه کیږي په دې رضا یې کو ناراضا یې اوس نن فیصله وکړئ خپل حق ګټل غواړئ خپل سین خپلوئ خپل ځمکه خپلوئ خپل غر خپلوئ واحد لار ده عوامي نېشنل پارټۍ سره ودرېږئ لاټین سره ودرېږئ ورکې دې لیونو له اختیار د چا پلار دې راشي او ستاسو حق کې وایي عوامي نېشنل پارټۍ له دونه طاقت ورکې چې هغه ستاسو بجلي وګټي تاسو لی راوړي چې هغه ستاسو اوبه وګټي تاسو لی راوړي چې هغه ستاسو د خاورې تیل ګیس دا څونه مالامال خاوره ده دا زرخیزه خاوره دا تاسو له وګټي ستاسو زمرد تاسو له وګټي تاسو ته خپل کی او ستاسو د دې خاورې نه چې د انګریز او د انګریز نه پس د غلام چې بنجر ته جوړ کړی دی چې راځي چې راپاسو دا لوز وکړو چې په خپله به دا خپله خاوره آبادو د وخت په تقاضا خبرې ډېرې دي خو وخت کوتاه دی معذرت کوم تاسو ته لږ ناوخته شوم خو جرګې مې کولې انشاءالله ان قریب به په تاسو په سوات کې ډېرې ښکلې ښکلې خوشخبرۍ واورئ عوامي نېشنل پارټي چې روز تېرېږي مخ په وړاندې به ځي انشاءالله 8 تاریخ ته موږ تیار یو په میدان ما ته بل څوک نه ښکاري ما په دې 2 ورځو کې سوات کې څه ونه لیدل یو خوا مې عوامي طاقت ستاسو ولیده یو خوا مې عوام ولیده د سرې ټوپۍ او د سرې جنډۍ والا بل خوا مې ریاستي ټټوان ولیدل چې هغه څه خلکو له فلیکسونه او پوسټر یې لګول د دې نه علاوه څه ښکاري نه خو اوس هدف زموږ دا دی چې انشاءالله دا ریاستي ټټوان به خپل هدف ته رسو دا سوات چې څنګه په 2008 کې عوامي نېشنل پارټۍ کلین سویپ کړو په 8 تاریخ په 8 فروری به انشاءالله هر مرګري په دې ایمان روزو چې خپل لاټین له ببرې ورکو او سوات به یو وارې بیا د سرې جنډې د لاندې رنګ کوو د خپلو ټولو سپین ږیرو مشرانو د تنظیم د مرګرو د ایوب خان او د هغې د ضلعې د تنظیم د تحصیلونو د تنظیمونو
زه د عاصم خان، زه د پی ایس ایف د ځوانانو، زه د ملګري وکیلانو، ملګري استادانو، د خدای خدمتګار ارګنایزیشن، زه د بابوزو د تنظیم، زه د میډیا د ملګرو، او بیا داد ورکې چې څونه ورکولی شي دې پولیس والاو له، چې زه د دې پولیس والاو ډېر مشکور یم. داد ورکې، داسې نه لاس ورته وپړکوې. دا پولیس والا زمونږ د پښتونخوا پولیس زمونږ هر اول فورس دی. په موږ چې سخته راغلې ده موږ چا نه یو خلاص کړی، بلکې دا زمونږ پولیس والرونه دي چې خپلې سینې مخامخ کړي دي او قوم له دفاع ورکړې ده. او د دې په دې محنتونو موږ لګیا یو، جرګې کوو، مرکې کوو، دلته سلک ډېر امن دی. لہذا یو وارې بیا ښه دړه د خلاصه لاس وپړکوی دی پولیس. وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه. په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا، هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي